قرآن کریم کے سورۃ لقمان کے کم چش پگم نمبر آیت دے داغی ما تلاوت کو ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل اللہ ویتخذها ہزوا. اللہ رب العالمین فرمائی پا دی انسانانو کے دس خلق امشتا ومن الناس بعضی انسانان دس دی من یشتری لهو الحدیث دس خلق دے چی دی لهو الحدیث پا پیسو بانے اخلی عباسیات پا پیسو بانے اخلی بیہودہ خبرے او بیہودہ سیزونا اگا پا پیسو بانے اخلی مال پہ لگئی دولت پہ لگئی پیسے پہ لگئی او دا بیہودہ سیزونا اخلی بیہودہ مجالس منعقد کئی. اللہ رب العالمین فرمائی چردی نقصان سدے نقصان ادادے لیضل به عن سبیل اللہ پا دی لہو الحدیث بانے خلق دا اللہ دلار نا اڑائی لہو الحدیث بانے دا اللہ دلار نا خلق اڑائی. اللہ رب العالمین فرمائی دا دی خلق دا پار دردون کے عذاب دے لہم عذاب علیم دا دی دا پار دردون کے عذاب دے. دا دی آیت پبارکی دا مفسرین امداغ یو رائے دا چھ لہو الحدیث تویلے گی نو منگ بے دا علماؤنا نہ بیانو بلکہ منگ بے دا آغی چانا دا تفسیر بیان کو چی سوک دا نبی علیہ السلام براہ راست شاگردان دی او چاچے منگ تا دل را رسولے دے نو زبا کوشش کو ما چی دا ہوئی ندا مسئلہ ز بیان کما. اغا شخصیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد دے چی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دریزل قسم کرے دے دریزل زمان دے دا اللہ پر ذات بانے قسمی چی دا لہو الحدیث نمراد موسیقی دا منگ چا ورطا سندر وایو گانے بجانے ورطا وایو. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث مانا زنکو ما علمائی نکئی دا مانا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کئی جسوک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست شاگرد دے او دا دین مراد غنا دا دا دین مراد ٹنگ ٹکور دے دا دین مراد دا رباب دا ستارو او دا دا سروت چکم آلات دی دا باجی دی دا بیمون دا سیزون دا دین مراد دی. من یشتری لہو الحدیث دا عبداللہ بن مسعود وی او قسم کڑے دے دا قسم دریزل کڑے دے کہ لہو الحدیث نمراد دا شہر دے. نن سبا تاسو چکل گوری پہ دی میڈیا بانے پہ دی سوشل میڈیا بانے دا خبر خوک زمان خطبو لتاسو رازین و تاس تا بدا مسئلہ معلوم ہے آغا مسئلہ دارو زبار بر بیانو ما چی کم خلق دا دین دشمنان دی او کم خلق چی دا شریعت دشمنان دی او دا اسلام او دا قرآن دشمنان دی نو اگوی دا اسلام دا قرآن دا دین دشمنی نشی کولے دا اور تا پتہ دا کہ دین دشمنی کو ما دا اسلام سے دشمنی کو ما دا قرآن سے دشمنی کو ما نو ظاہر خبر دا چی دا مسلمانان معاشرت دا پختانخ مسلمانان دی نو مردم کی چردا دا مرگ دا یر دا وجنا ودا به تبه د زور نه لګیا دي ناوی په دین باندې براہ راست گزار نشي کولی په دین باندې براہ راست حمله نشي کولی ناوی د دې په اړه کې بیا یو مولا یې ټارګټ کړی دی وای دا د مولا دین دی او دا دین مونږ ته مولا غلط بیان کړی دی نو کم مولا دین غلط بیانې په هغه دی د الله لعنت وي د پیغمبر په منصب باندې ناس ته بیا دین غلط بیانې دا مولا نه دی دا ورته ما ته بیا مولا وایو خو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میراث باندې او د نبی علیہ السلام په منصب باندې ناس ته د رسول الله د میراث دعوه کوي بیا هم دین غلط بیانوي او بیا هم دین د خپل خېټه تابع کوي او د خپل نفس تابع کوي. دا خو رسول الله ویلیو چې دې خلکو د پاره په بطن الارض خیر لهم من ظهرها د دې د پاره د زمکه د خېټه ډېره غوړه ده چې د څه قسم مولیان او د څه قسم خلک دی الله د زمکه تل تک اوس کی چې دین غلط بیانوي هغه نه موږ هم بیزار یو. هغه ته قرآن کریم کې دا وی دو تشبیهات ورکړل شوې دي چې کوم دین پروش او دنیا پرست کوم علما دي چې موږ ته علما ښکار کیږي نو قرآن کریم کې دا وی یو ځل تشبیه د خر سره ورکړل شوې دا او یو ځل دا وی تشبیه د سپي سره ورکړل شوې ده. فمثلهم كمثل الحمار فمثلهم كمثل الكلب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. چې کوم خلکو ته د تورات ذمہواری ورکړل شوې ده او دوی د تورات په ذمہواری کې خیانت وکړو مثال د خرو ده د تورات علم ورسره د عمل به نه کوي نو دا خر ده د خر د فاسه دي سپاره او کتابونه بار کړی دي نوړي هغه څه خبر ده عمل خو به نه کوي
یو عالم دی ولس کال او شل کال مدرسو کې تیر کړی دی او بیا په دغه مجلسونو کې هغه ګرځي راګرځي او دغه قسمه مجلسونو ترغیب خلکو لور کوي الله تعالی او تخر ویلې دی موږ تخر نه وای الله ورته ویلې دی او په دې سورۃ الاعراف کې ورته الله رب العالمین سپه ویلې دی فمثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث مثال دې سپې دی کته په حمله کې مغافي درته جبر ایستلې دا کته پرېګ دی بیان درته غافي دا خلکو په ځای باندې پرېګ او که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میراث داغه د منصب داغه د دین وارث دی او تا ته حق دین بیانوي او ته بیا هم دغه عالم ټارګټ کوي نو بنیادی طور باندې ته بیا په دین باندې حمله کوي کله کله د بعضې مولیانو سره چا سیاسي اختلافي د چا سره مسلکي اختلافي د چا سره قومي اختلافي د دې سیاسي اختلاف او د مسلکي اختلاف او د قومي اختلاف په صورت کې موږ بیا د دین سره اختلاف وکړو د دین مخالفت وکړو یہ خدام یو ناسور دے جو زمان دے معاشرت را نوتلے فرقہ پرستی دا فرقہ پرستی ہر یو مسلک والا د خپل عالم په دفاع کې دی او په بل عالم پسې لګیا دی او د بل عالم بې عزتي کوي دا خو زمونږ د مولیانو په خپله باندې زمونږ شی خراب شوی دی بیا ګیله د بل نه کومنګه و یاد ساتئ ګوره ټول خلک او ټول علما د دنیا پرست نه دي او دا ټول علما په غلطه نه دي لګیا دا ډېر صالحان او ډېر نیکان صالحان اب کېشته دی ډېر خلک داسې دی چې هغه علما د دین خادمان دي هغوی د دنیا پروا نه کوي نو زما استاد د ټوپک او زما استاد د غشي او زما استاد د نیزې او زما استاد د کمر د گزار په مخالفت کې او په هدف کې په ټارګټ کې غالب هم راځي په دیو جبانه راځي چې موږ دین زده کو او بل طرف ته نام نهاد سکالران او نام نهاد څو علما ځان دوی هغه خلک راغله دی او یاسین د اسلامی شاعر او مذاق وړاوه اسلامی شاعر او مذاق وړاوه یو خو عام تر باندې د عام نوجوانانو د عام خلکو ذهن داسې جوړ شوی دی چې بس دا ټول شمم ته مولا خراب کړی دی او ټول خلک دا ټول مولیان بس بد عمل دي او گمراه دي او بل طرف ته داسې خلک دی چې هغوی ته باقاعده تنخواګانې میلاویږي هغوی ته باقاعده مراعات ورکړل کېږي هغوی ته باقاعده فنډینګ کېږي او دغه فنډینګ په خاطر باندې د دې مراعاتو په خاطر باندې د دې تنخواګانو په خاطر باندې هغوی د اسلامي شاعرو مذاق وړاو کو مولای خلکو ته سپکو پرون ما ته چا یو ویډیو راولېږله د ساحل عدیم په نوم باندې یو موټیویشنل سپیکر دی ساحل عدیم یونیورسټۍ کې چېرته د هغه لیکچر دی داسې قسمه خلک د ساحل عدیم په شان خلک دا مستقل فنډډ خلک دی فنډډ دې ته پیسې میلاویږي ردی جاب دی دا باقاعده په دې مهم باندې او دا په دې پلانینګ باندې راغلي دي او په دې معاشره کې دا مولیان او د عالمان د نیکان صالحان خلکو ته بدنامي او خلکو ته د مذاق نشانه جوړي نو هغه په یونیورسټۍ کې لیکچر دی الکان دي جنکۍ پکې دي یو خبره شروع کی تاسو بچاو ریدلی ورته وي د یونیورسټو جنکو ته وي چې په دې وخت کې په تاسو پسې یو رشتہ راشي او هغه د مدرسې طالب العلمي او داغه نومي حافظ محمد الیاس قادری او ټول خلک د خندان نشخشي الکان هم خاندي جنکۍ هم خاندي دا ولې دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې کم جنۍ یا کم الک په یونیورسټۍ کې سبق وای نو داغي معیار ډیر اوچت دی او کله یو چا سره د قران علم دی یا قران حافظ دی نو هغه ډیر زیات نچلا انسان دی دته حق حاصل لې چې سړی عالم دی او یا چاته قران په یادو باندې یاد دی او یا په دین باندې کوي دا د یونیورسيټي د جنۍ ولې تاسو کوي او دا څنګه هغه لا رښتیا لګي چې ته زما سره رښتیا وکړه زما سره واده وکړه او یا یو جنۍ دا واغه عالم دا واغه څنګه دا توقع ساتي چې زما سره به یو د یونیورسيټي د لیولي والک به زما سره واده وکړي نو ټول خلک یو قهوه لګي او د خاندان نشنشي او دا ټول حال وخاندي دې څه مطلب دی دې مطلب دا دی چې داسې په قلار باندې موتات انجکشن کوي په طریقه راته دلته طالب علم راته سپکو حال کراته حفظ سپکو حال کراته علم سپکو مدرسې راته سپک کړل عالم راته سپکو نو کله چې څو وخت دسي چې د عالم نوم بچاره سره شو اغسته اوس د سشوله چې په دې علماء باندې داخله خو زول دا دسي یو نن سبا یو مزبه چې دا یو کلچر او ثقافت جوړ شوی دی چې بس سړی په عالم پسې خبرې کوي بلکې په دې فیسبوک باندې هغه سره ډېر مشهوريږي چې د علماء خلاف بکواس کوي او ډېر ځت پال ورزي دا نو ساحل عدیم په شان خلک هم ګراوتل دی واغه یو دانستا تور باندې او سوچ سمجي منسوبه کې مطابق لګیا دی واغه د علماء کرامو مذاق وړاوي د دینی شاعرو مذاق وړاوي ولی ځکه دویم ټارګټ روان دی او هغه ټارګټ هغه د دې 25 مون کې او د هغه په حصول کې تقریبا کامیاب دي
چې نیکسټ هدف د هغوی د براه راست په دین باندې حمله کول، براه راست په قرآن باندې حمله کول، براه راست په اسلام باندې په پیغمبر باندې حمله کول. ځکه چې هغه ځای ته کوم اکسس کیږي او په کوم لار باندې سړی هغې ته رسیږي نو هغه لار ټارګټ شوله او د خلکو په ذهن کې هغه خلکو د سپخ کاره شول، نو دویم حد د باغې بیا به په دین باندې حملې وکړي. په دې بنیاد باندې زمونږ په دې معاشره کې داسې ذهنیت جوړ شو، دا زمونږ ذمه داري ده چې موږ دا خبرې خلکو ته ورسو. یعنې که زه نه بیانوم بل عالم نه بیانوي بل نه بیانوي، د دې معاشرې اصلاح به څوک کوي؟ په دې بنیاد باندې نوجوانانو او دا نوې نسل دا د ګمراهۍ په طرف باندې روان دی. زمونږ درخواست ورته دا چې تاسو د دې سیلاب نه ځان وساتئ. دا د دین د شاعر اسلام او د عالم او د حافظ او د قرآن خلاف چې کوم مهم روان دی د دې حصه مه جوړېږئ. تاسو بل ورځ که ستاسو خیال و یونیورسټۍ کې چې کوم هلک وفات شو هغې زه خبره نه کومه، خبره به ډېره شوې ده بار بار. هغه یو هلک مړ شو، الله دې وبخي او شهادت ورته میلاو شوی دی او دا اړو متنازع جوړول لري پکار. خو مسله راغله چې هغه ته میلاو شو شهادت، هغه وفات شو او د هغې په اړه کې چې اوس کوم احتجاج کېږي هغه د رباب تحفظ کېږي، اوس د ستار تحفظ کېږي. اوس په دې فلسفه موږ نه پوهېږو دا کومه فلسفه ده. یعنې زه خو حیران یم زمونږ د پښتنو دا لار څنګه خطا شوې ده. زمونږ د پښتنو خو رواج دا دی چې کله څوک وفات شي د یو کاله پورې ښځې نکریزې نه لګوي، وی خوشحالي نه ده پکار. او د هغې سره سره که چېرته اختر راشي نو په اختر کې هم خلک جاړي خفوي، وایي ګوره زمونږ پلانی وفات شوی دی، نو خلک په اخترو کې خوشحالي نه کوي. او 3 ورځې به خلک راځي او پریشانه به ناستې، دعاګانې به کوي، تلاوت به کوي، ذکر به کوي، تعزیتونه کوي، تعزیتي مجالس شروع دي. او 3 ورځې پس بیا دعا وشي او خلک په دعا باندې رخصت شي او ډېر زیات په اهتمام باندې او په احترام باندې خلک ناسي. بلکې که ستاسو خیالي په کور کې ټول عمر سړی ټوپۍ نه په سروي او په هغه ورځ باندې خلکو ټوپۍ هم په سر کړي، رومیانو خلکو په سر باندې راچولي وي، غم را باندې راغلی دی. خو دا یو پښتنو داسې یو ناشنا لوبه جوړه کړله چې بله ورځ د ملکن یونیورسټۍ مخې ته چې کوم احتجاج کېدو نو هغوی ربابونه راوړي دي. زه علمي طور دا مسله نه بیانوم، په پښتو کې بیانوم. دا د پښتو د کلچر خبره ده، دا د پښتو د ثقافت خبره ده. نو احتجاج کوي او رباب یې راوړی دی، وایي د دې رباب تحفظ پکار دی. او د هغې هلکانو د خولو نه وختل چې د یونیورسټۍ د انتظامیې سره کله هغوی مذاکرات کول نو څه وایي؟ وایي زموږ مطالبه دا ده، د هغې هلک د هغه موسی خان یو ملګری دی او زموږ مطالبه دا ده چې تاسو به زموږ سره دا معاهده کوئ، یونیورسټۍ انتظامیې ته وایي، منیجمنټ ته وایي چې تاسو به هر کال 31 مئی به یوم رباب مناوهئ. 31 مئی به تاسو یوم رباب مناوهئ. په یونیورسټۍ کې به ټول هلکان جنکۍ ربابونه راوړي او دا به وهي، ستارونه به وهي. نو دا کم ثقافت دی، کم کلچر دی؟ دا خو غلط کار دی. ګوره زه یو خبر کوم، تاسو ته م کوم او دا څومره خلک زما د اواز اوري. ګوره ډېر خلک شراب څکي خو شرابو ته حلال نه وایي. ډېر خلک الله دې په موږ باندې پردې راواچوي، زناګانې کوي خو جایز ورته نه وایي. ډېر خلک دې غلاګانې کوي خو جایز ورته نه وایي. ډېر خلک دې دروغ وایي، غیبت کوي، وایي موږ کمزور یو، الله دې ما معاف کړي. موږ ټول داسې کمزور یو که نه؟ دا داسې ګناه شروع شوله، دا 2-3 کاله دا داسې ګناه ده چې د هغې د حلالولو دپاره باقاعده لابینګ شروع دی. یعنی موسیقۍ ته او ګانو بجانو ته او د میوزیک کلچر ته د جواز ورکولو دپاره او د حلت د ورکولو دپاره د ایړي چوټي زور لګېدلی دی چې دا شی جایز دی او هر چا ته ذهن ته چولی شوې ده چې دا خو د مولیانو دا شی موږ ته خراب کړی دی، په دین کې خو جایز دی. یو خو موږ د دین نه نه خبر، نو په هغې کې دا کم چې هلکان دي او کم چې سربازان دي او جذباتیان دي نو هغوی خو ډېر لرې لاړل. بېګا ما ته یو کس کمنټس سینډ کړل، و یو کس لیکلي دي چې مولا که ته زما د رباب مخالفت کې زه به ستا د اذان مخالفت کوم، او که ته زما رباب نه منې زه به ستا اذان هم نه منم. نو څه مقصد دی ستا بچیا؟ د کوم طرف ته روان یې؟ د تا له په دې حساس رګونو کې د انجکشن چا والی دی؟ د ستا دماغ چا خراب کړی دی؟ ته خو لږ سوچ وکړه. دا اذان خو د اسلامي شاعرونو یو شعیره ده. قرآن کریم کې راغلی دی، په 2 آیتونو کې د اذان ذکر راغلی. دا خو د قرآن مخالفت دی بدبخته. په سورة جمعه کې د جمعې د اذان ذکر راغلی دی. په سورة المائده کې دا د عام د 15 وخته اذانونو ذکر راغلی دی. او قرآن کریم کې راغلی دی چې څوک د اذان आवाज واوري او په دې پسې خنداګانې کې دا بې ایمانه دی.
اذان چې څوک مذاق جوړي، اذان پسې خنداګانې کوي، مسخرې پسې کوي، دا خو بیمانه انسان دی. دا خو ماشوم د جذباتو کې راغلی دی، په کالج کې به سبق وي، یونیورسټۍ کې به سبق وي، دته خو ګناه ده، په کار د دین زده کړه وي، خو چې دله چا د دماغ خراب کړی دی او دله چا د تعلیم ورکړی دی، چا ول سبق ورکړی دا ګناه ټول داغه ده. بدقسمتي خدا د زمون کنه. او هغه بل شعر خو زه خدای ته ویل نه شم، یو کس پکې ما ته بل کمنټ کې شعر را لګلې چې ما رباب اپلوډ کو په فیسبوک باندې چرتا، ما عکسونه د رباب اپلوډ کړل او بیا وی چې د مولانا په ابي مټي زلاړه ان لله و انا الیه راجعون. لکه سره بس وې دا کوم الفاظ دي، د پښتانه کوم طرف روان دي چې ما رباب په فیسبوک باندې ولګو نو مولیان په خار شو او دغه نوم په دویم ځل نه شم ویلې. دا خبره ما بل زم کړې و، مور نه د مور زم کدا د پښوګان موري کنه دا غیم خیال ساتل پکار دي، دا کده د سپودو دی ورکوټو بچو موري کنه دا غیم خیال ساتل پکار دي، او زم کدا د کفارو د ماجمان مور دا غیم خیال ساتل پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت په تدا خود لیدا، یو جهاد دی، جنگ دی، جهاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لاړو نو یو ځای کې د ملګرو سره ناست نه پدې کې مخامخ ګڼه ګونه ده، رش جوړ د نبی علیہ السلام تاسو ورشي دا رش دسی چې د ګڼه ګونه ده. نو ملګری چې لاړل ویل خزمړه ده، خزمړه ده، خزا د چا د طرف نه مړه، د مسلمانانو نه، د کفارو د طرف نه جنگ لراغله خزر د مړه ده. چا وجلې ده؟ خالد ابن ولید وجلې ده. ځکه حضرت خالد ویل چې دا خو د کفارو د سر نه راغله ده نو جل پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چت کړل، الله تو یا الله تعالی اللهم انی بریء مما صنع خالد، الله خالد چې کوم غلطی کړل د لاغې نه زبېزار یم، د سکار ور ایمان نه کوو. دا رسول الله فرمایي انا بریء مما صنع خالد، خالد چې کوم عمل کړی دی د دې نه زبېزار ما ورته نه دی ویل چې دا خزم لکا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د خپل دشمن د مور خیال ساتلی دی، او ما وتا د هغه چا مور یادو، په فیسبوک باندې یادو، په سوشل میډیا باندې یادو، په منبر او محراب باندې یادو، په اجر جمعات کې یادو چې کوم خلک زما د دغه مور نکاح دغه مولا کړلې ده. دا زه چې دغه مور نه پیدا وم زما په وخت کې دغه اذان دغه مولا ویلې ده، او زه چې کله وفات کېږم نو ما ته کلمه دغه مولا براته وي، او چې کله مې قبر ته کوزین نو دا تکبیرات بر باندې دغه مولا وي، او زمام چې کوم نکاح ونو دا نکاح دغه مولا مال کړلې و. او داغه مور موږ د سیادو زم د کافر مور نه دی یادول پکار، بیا دی عالم مور یادول. دا یو سوچ دی، دا یو ذهنیت دی چې په دې معاشره کې دا تحلیل شو او دا هر چاته ورسېدو. په دې وجه باندې راځي چې موږ په دین باندې ځان بویو، په دې عمل نه موږ ځان له خلاص په دې نه برات اعلان وکړو. زمونږ دا نوی نسل دا بل طرف ته لاړو او باقي د بیم باجې اوس والې کېږي. زما زمونږ دا دین د ډېر خشک دین نه دی چې په دې کې بیخي پارسه باندې پابندي ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو یتیم جنې و داغه پرورش به حضرت عائشه کو، نو پانسوارو کې چا داغه تاسو کو حضرت عائشه ولا په نکاح باندې ورکړه او بیا داغه واده او چې کله داغه ډولې تلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وخت کې چرته تلو، کله چې ما خام راغې کور تش دی، نبی علیہ السلام پوه شو چې داغه جنې رخصتی شوه دا داغه ډولې تلې دا، نو حضرت عائشه ته وی چې احدیتم الفتاتا هغه جنې رخصت کړی دا ډولې تلې دا او د الله رسول ډولې تلې دا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې څوک سندرغاړي جنکې مو سره لګلې وي، جويريات لفظ په دې حدیث کې راغلی دی، سما شومان جنکې مو سره نه وی لګلې چې هغه تلې وي او په کور کې سلوبې مو ویلې وي، سندرې ویلې وي، ځکه د انصار او غزل مزل ډېر زیاتې خوخي دي، نو دا جنکې به سره تاسو لګلې وي. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خوشحالي ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده خپل بیبي ته ترغیب ورکړی دی چې ماشومان جنکې به ملګلې وي چې په دې واده کې سلوبې مو ویلې وي، لوبې مو وی لوبې ویل او دا سندرې ویل دا سی بیخي کفر نه دی، حرام نه دی، او دا غي دنه حدود دي، په حدودو کې بدن نه سړی دا سندرې وي. او یو بل حدیث دا په بخاری کې دا حدیث راغلی دی، په ابو داود کې دی، په نورو کتابونو ترمذی کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر ورځ دا چې کور دراغه نو حضرت عائشه دا او هغه وی د انصارو زما حمزولی ماشومانی جنکې راغلی وي، ماشومانی جنکې راغلی وي او زما سره ناشته وي، موږ لوبې ویلې په دې کې نبی علیہ السلام چراغي، نبی علیہ السلام بس مخبل طرف ته واړو سم لاستو، ولې مخبل طرف ته واړو، دا عمل خوښ نه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام.
او چونکې ماشومان جنکۍ دي بالغ نه دي او دا کومې سندرې چې وایي نو په دې سندرو کې د څه خطرناک څه شی نشته دی نو نبی علیہ السلام ته په خپله باندې خوند نه اغستو مخې ته بل طرف ته واړو خو نبی علیہ السلام ته قار نه شو چې ګناه کار نه کوو په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی چې وی کتل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخبل طرف ته وړول دی او دې شاد او دا ماشومان لګیا دي او لوبي وای نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل لور تقار شو حضرت عائشہ تقار شو وی مزامیر شیطان عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې د شیطان باجه تاسو وای ولې دا کار کوي نو رسول الله تعالی تو یا ابوبکر پرېږ دا ودا خلک مکه چې لګي دا لوبي وای ولی فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا د هر قوم اختری د اختر ورځ دا زمونږ د اختر ورځ د ماشومان دي مګر چې لګیایي د دې دوو احادیثو نه دا معلومیږي چې زمونږ دا دین داسې بیخي خشک دین نه دی چې بس جماعت دی د جماعتو د حجرې به پکې بالکل فرق نه کوو نه جماعت ځان له دی حجره ځان له ده کور ځان له دی واده ځان له غم ځان له او د دې احادیثو په رڼا کې چې کله موږ سوچ وکړو یو څو شروط په دې کې راځي حضرت عایشه په خپله باندې وضاحت کوي وایي دا کومې جنکۍ چې راغلې وې وای دا لیستا بمغنیتین دا د بخاری الفاظ دي لیستا بمغنیتین دا جنکۍ چې وي دا سندرغاړې نه وي دا سندرغاړې نه بلکې څوک دا جنکۍ وي جنکۍ جویریات بچنګۍ کچې کچې جنکۍ راغلې وي جویریات اسم تصغیر دی چې دا وړې وړې جنکۍ وي نو په اسلام کې که څوک سندرې مندرې وایي د هغې حدود دا دي چې ماشومانې نابالغې جنکۍ دي او لوبې وایي په دې پابندي نشته دی یو خبره دویم نمبر خبره دا چې حضرت عائشه فرمایي دا لوبې د څه ویلې وایي دا د جنگ بعاث یو جنگ شوی دی په دې تاریخ کې د عربو په تاریخ کې جنگ شوی دی او په دغه جنگ کې چې د دې مشرانو د دې آبا او اجداد هغوی پکې څومره مړانې کړې وې او څومره کارنامې کړې وې دې جنکو د خپلو پلارانو هغه کارنامې یادولې نو که اوس چېرته د سکول ماشومانې جنکۍ دي د مدرسې ماشومانې جنکۍ دي په کور کې ماشومانې جنکۍ دي او د پاکستان د ازادۍ ملي نغمې وایي نو په دې باندې چا د ګناه اطلاق کړی څوک ورته ګناه وایي د کنه ملي نغمې وي نو دې ماشومانو د عربو ملي نغمې ویلې دا سندرې نه وي نن سبا چې کوم علما او دا خبره زه په دعوې باندې کومه په ثبوت سره کومه کوم علما چې میوزیک ته او موسیقۍ ته او ګانو بجانو ته او دارنګې ستار او رباب ته جایز وایي د دې سره هیڅ ثبوت په دې باندې د شریعت نشته ها د هغوی خپل دلایل به سره وي شرعي دلایل به سره نشته دی هغوی د دې احادیثو نه استدلال کوي کوم چې ما تاسو ته بیان کړل خو په دې احادیثو کې دغه سندرې چې نن سبا کوم زمونږ په دې پښتو کې دا کومې سندرې ویلې کېږي کوم چې هندوان کومې سندرې وایي کومې سندرې ګانې بجانې او میوزیک کلچر او ډراما کلچر او فلم او موویز کلچر کوم چې دا د انګریزانو دی کوم چې د هندوانو دی زه دا خبره کوم کوم مولیان چې دې ته جایز وایي زه تاسو داسې وکئ چې دغه د انډیا فلم راوالی د انډیا د فلمونو راوالی او دغه د انګریزانو د فلمونو راوالی د هغوی لباس او دا فلم ته د خپلې مور سره د خپلې خور سره د خپل بچی سره ته چېرته وګوره که نه که دا جایزي او تا ته مناسب ښکاره کېږي زه په کور کې ولګوه که نه څوک یې لګولی شي نه بلکې چې کله په کور کې داسې یو څوکي که نه ځوان او هغه دا ګناه کوي نو چې د ده کشر راځي خوښه شابه ماشوم ځان سره نه پرېږدي او چې کله د ځان ته لګولی یو مور پرې راشي پلار پرې راشي نظر یې بند کړي ولې دا ورته ده ته ګناه ښکاره کېږي په دې وجه باندې یو روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر باندې روان دی نو د سفر د تکاوت د لرې کولو لپاره به نبي علیه السلام بعضې ملګرو ته ویل چې تاسو داسې وکئ چې څه لوبې موبې او څه ترانې مرانې وایې ځکه چې سړی کله سفر کې ځان ته نعت لګولی دی ترانې لګولی ده او یې تلاوت لګولی دی یا په خپله باندې د څه وایي نو دا سفر اسانیږي نو انجشه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی نو هغه ته ویل ته څه وایې چې دا سفر موږ ته لږ اسان شي نو هغه چې دا لوبې ویلې په دې کې یو شعر ووایو او هغه شعر ښه شعر نه خطرناک چې کله خطرناکو نبی علیه صلات وسلام د دې وخته پورې د هغه شاعري واورېدله خو چې کله دا شعر کله ووایو نبی علیه السلام یې بس انجشه خاموش نو رخه به ذمه لا تکسر القواریر شیشې مه ماتوه یا انجشه لا تکسر القواریر شیشې مه ماتوه د دې څه مطلب شیشې مه ماتوه زموږ سره زنانه دي حساس زړونه والا دي اوس که ته دا قسمه شاعري کې د دې زنانو په زړه کې بس جذبات راوچتېږي بس اخو پابندي ولګېدله دې نه معلومه دا شو د خاص حده پورې په اسلام کې د لوبې او دا د ټپې او دا د سندرو مندرو اجازت شته خو دا کله چې کله په دې کې بیهوده الفاظ نه وي نو تاسو وایې دا کم چې د انډیا کم کلچر د انګریزانو کلچر دی په دې کې بیهوده الفاظ نشته
زه ته منبر نشم ویل چې کم کم پدې کې خطرناک دي ولې پدې کې بیهوده الفاظ نشته یعنی پدې سندرو کې او پدې غانو بجانو کې خود بیهودګۍ نه بغیر سشتنه د ګناه چل پدې کې خلکو ته خي داوی مجلسونه داوی رقص داوی ګډاګانې داوی ډانسونه ټول اسلام خلاف دي او داغه سره دا چې دا به وړي جنکۍ به وي چې هغه نابالغ نن سبا چې کومه سندري وي هغه ټول دغه بالغ جنکۍ دي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې دغه قسم خلق چاوي دا په پیسو باندې غاني بجاني اخلي آلات د معازف او اخلي د سرود آلات اخلي الله رب العالمین فرمایي لهم عذاب الیم د دې لپاره دردون کې عذاب دی او دویم نمبر پر صحیح بخاری کې کوم چې زمنګ د حدیث صحیح کتاب دی پاګه کې دا یو حدیث دی د حضرت ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما په امت کې با خلق را پیدا شي اوی با یو سلور سيزونه د سړي چاغه ته به جایز وي او دا حرام دي یو د یستحلون الحرا زنا ته به حلال وي دویم نمبر دی والحریرا ریخم استعمالولو ته به حلال وي دریم نمبر دی والخمرا او دا شرابونه چې کوم دي دې ته به حلال وي او سولورم نمبر دی والمعازف د غانو بجانو د آلاتو ته ستار او د ربابونه او د سيزونه دې ته به جایز وي دا د بخاری حدیث ته کتاب الاشربه کې د حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عنه پر روایت باندې ماته ته وایو دې سلور سيزونو تبع نبی علیہ السلام وی حلال ورته وي رسول الله مبارک فرمایي د دې خلکو په باره کې به الله فیصله وکي الله تعالی به فیصله وکي چې يمسح اخرین الله تعالی بر دې شکلونه وران کی شکلونه مخونه به الله تعالی دی وران دا کوم خلک چې دې سلور سيزونو ته حلال وي دا حرام دي رسول الله فرمایي الله به شکلونه وران کی مسخ به کې دې شکلونه سبتی جوړ کی يمسح اخرين قردة وخنازير الله به شادوغان جوړ کی او خنزیران به جوړ کی بس دې حدیث باندې خبر کوم بیا به خبر ختموم دې حدیث په مطلب دی خبيزان بوي یو مطلب دا دی علماء کرام فرمایي حقیقت کې به الله رب العالمین د دین شادوغان به جوړ کی او د دین به خنزیران جوړ کی یو معنی علماء دا کړی دا نه الله ته اسګران نه دا چې الله د دې قسم خلکو نه چې نن راوتل دي او هغه د موسیقي او د رباب او د ستار او دارنګ د غانو بجانو په تحفظ کې په دفاع کې راوتل دي نو شاید چې الله رب العالمین د دین هم دغه جوړ کی اگر چې الله موږ بدعا کو چې الله تعالی د دې شکل نه ورانه موږ دعا ورته الله د هدایت ورته وکړي موږ نه خوشالي کو بده باندې او دویم نمبر معنا علماء کرام ودا دا چې د دې شادوغانو او د دې خنزیرانو مقصد دا دی چې په دې کې به صفات د خلکو پیدا شي د دې صفاتونو د شادوغانو د خنزیرانو صفاتونه الله تعالی په دې کې پیدا کړي تاسو ګورئ کنه چې نن سبا د عام خلکو صفاتونه سړي د خنزیر صفت څه دی د خنزیر صفت دا دی چې خنزیر حد درجه هغه بغیرته بغیرته یعنی په دې حیواناتو کې دا صفت د کم نر سره کم ماده ګرځي کنه او په دې ماده باندې چیرته بل نر حمله کوي نو دا نر رالګي د خپل ماده حفاظت کوي خنزیر پروام نه د خنزیر د خزې سره د هغه د ماده سره نو خنزران ملاويږي د پروا نه د خلک به الله جوړ کی وګورئ کنه نن سبا دا ټیم کم د جما ویلې وې زموږ سبا نن سبا دا ټول خلک چې دا په دې کرکټو په ډېر زیات لګیا دي پلانې کرکټر زما ایډیل دی پلانې ایډیل دی نو سی وکړ پرونه دا نو مولود ملک د امریکای نن پاکستان میچ ویلو خبر شوه دی منن زم په کالج کې لکان ډېر خپو یو پاکستان د امریکایانو د کرکټ میچ ویل مل سم کارې کړی دی او سم په خوشاله ما دی خلکو ته تاسو خپل هیروګان وای دا هغه چانه د کرکټ یعنی ماشومان سره لوب وکي بیا ته میچ بیلی ټول عمر دا موږ د سې کړی دی پلانې کرکټر دا سره پلانې دا سره هغه ماشومان سره ولګیدل او میچ ته وګټو دا کرکټران چې دا تاسو د هیروګان وای کنه دی خپل خزي ولې د پروګرامات نه بوزي سو دا زمنګ څومره کرکټران چې دي په استثناء د بازو باندې دي چې کله کرکټو میدانونو ته ځي خپل خزي ځان سره بوتلی باقاعده دې خلکو تاسو تحفظ کوي دا کرکټران دي او کدا زمنګ وته هیروګان وایو کدا موږ څه شیم دي او کدا زمنګ د الیټ کلاس خلک دی او کدا بیوروکریټس دي دي چې یو پروګرام لزین خپل خزي سره هم وزي خپل ریان سره هم وزي دي پرواړو په دې باندې نشته ده دا د خنزیرانو صفات ده سو چې دا قسمه کارونه کوي الله تعالی به د خنزیرانو هغه صفات په دې کې پیدا کوي کم خلک یاد ساتي ګورونو پښتنو مسلمانانو چې د غانو بجانو سره مینه منکو دا صفات بل الله تعالی په من کې دا پیدا کوي ګوره د دې حدیث اړو بلې توجیه ته ضرورت نشته ده چې دا صفات الله تعالی په معاشره کې پیدا کوي او تقریبا زموږ معاشره د حد رسیدل دا پښتنو کې خلک داسې پیداري په خپل خور او مور لور له غیرت ورزي نور د غیرت د خلکو تقریبا ختم شوی دی وتل دی
دا مخلوط نظام تعلیم او دا مخلوط کلچر تر دې نتیجه ده. په دې وجه باندې دعا به کو چې الله زموږ معاشري حفاظت مو وکړي او دا غي سره سره مهنت پکار دی په ځان باندې په خپل بچو باندې په خپل زامنو باندې په خپل لوريانو باندې د دې ثقافت نه واړو اسلامي ثقافت ور دمن منتقل کو. الله دې موتاس او د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. هغه 13 ورځ باندې موږ 13 جمعه موږ اعلان کړو